سورہ القدر اصل صورت چې دا قرآن ډیر عزت والا شپه کې نازل شوی دی د لوح محفوظ نه دی نږدې اسمان ته. نو د قرآن دوه نزول دي، یو نزول چې د لوح محفوظ نه وشو چرته دی نږدې اسمان ته، لوح محفوظ د اوه اسمانونو نه بره دی، دا هلته نه دا قرآن را نازل شو کوم ځای ته دی نږدې اسمان ته. او دویم هغه نزول چې وقتاً فوقتاً به د آیاتونو یا د سورتونو رسول پاک ته کېده، دا به د دې اسمان ته کېده مکې ته یا مدینې ته، چې حضور مکه کې نو مکې ته، چې حضور مدینې ته نو مدینې ته. نو جبرئیل امین به راغسته چېرته نه لوح محفوظ نه، لوح محفوظ نه خو الله را لېږلی دی لومبي اسمان ته. نو جبرئیل ته به الله حکم کوي د فلانې آیت تر فلانې پورې دا والا دا ولې اوس حسن اتفاق ده بلکې فیصله د خدای چې دا لومبنی نزول هم په شپه د قدر کې شوی دی، دا دویم نزول هم شروع شو په شپه د قدر کې. یعنی دا سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق چې په کمره رسول پاک پر راته هغه اتفاقا شپه د قدر وه. او شپه د قدر دا سورہ دخان کې هم ذکر ده، هلته ورته الله تعالی شپه مبارکه ویلې ده، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة المبارکه، تحقیق سره موږ نازل کړی دا قرآن فی لیلة المبارکه په مبارکه شپه کې. نو دلته ورته لیلۃ القدر وی، الته ورته برکت والا شپه وی، دلته ولا قدر والا شپه وی، الته ورته سوې برکت والا. انا كنا منذرین، تاکي سره مونږه وعده ورکون کې فيها په دغه شپه کې یفرقو فیصله کول شي کل امر الحکیم، هر معاملات چې حکمت والی، یعنی اهم امور په دغه شپه کې فیصله کیږي. هر کال چې what will happen in the coming year until next Laylatul Qadr، شپه د قدر چې راشي نو په دغه شپه الله تعالی فیصلې ریلیز کی فرشتو ته، سو کی فیصلې ریلیز کی د نیکسٹ ایئر لپاره چې د نیکسٹ ایئر کې به اهم امور کم فیصله کیږي. what will happen in Afghanistan، امر حکیم معنا، and what will be going on there in Iraq، and what will be the case there in Iran or America or Britain or something like that. نو دا کله ډیسایډ شي لیلۃ القدر کې. صحیح شو دا نه چې هر معامله نه، کل امر حکیم د حکمت دک معامله چې یعنی چې انساني ژوندونو سره تعلق وي، سوي مجموعي اعتبار سره چې انسان ژوند کې کومه اهمه فیصله وي هغه الله تعالی دغه شپه باندې ریلیز کوي. سلته ورته برکتونو والا شپه وي. نننی سبق کې ورته وي لیل القدر. قدر د قدر معنا څه ده؟ نو دا ولیکي د قدر یو معنا خود لغتن استیمیشن، استیمیټ لګول، ایمه معنا یې د ډیسیژن فیصله کول، DISTINY لک خوش قسمته ته وایي. صحیح هغه تر چې بیا بیډ راشي بیا بد قسمته ته وایي، خو صرف قسمت ته هغه ته ډیسټینی وایي، نو کله خی او کله بد. انا انزلناه فی لیلۃ القدر، تحقیق سره موږ نازل کړی دا قرآن په شپه د قدر کې. او څلورمه معنا د قدر عزت ده، آنر یا ریسپیکټ. نو دا څلور واړه کوم تصورات دي دا په دغه شپه کې موجود دي. قسمت فیصله کیږي چې what will happen in Afghanistan or Iraq this year. صحیح. نمبر 2 decision، نمبر 3 estimation، او نمبر 4 عزت. نو دې عزتونو فیصله هم الله تعالی دغه شپه کوي. انا انزلناه فی لیلۃ القدر، عزت والا شپه ده. او دا وکړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل تتبعوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، شپه د قدر لټوي په اخرونو لسو شپو د رمضان کې. نو دا سرټن ده چې په اخرونو لسو شپو کې راځي، خو عموما واقع کیږي په 8 نمبرز کې. پس کې 8 نمبر یعنی یوشتما، یولسمه نه اخري، یوشتما، دروشتما، پنځوشتما، اووشتما، انوشتما. دا د دې وجه اعتکاف کیږي د شپو کې. دا اعتکاف سنت څه ده؟ دا د دې لپاره چې سړی د دنیا له تعلق شوی خدای طرف ته یکسو شوی، ال د شپې د سعادت ورته ملو شي. ځکه په دا شپه کې دا ضروري نه ده چې ګینه سړی ته به احساس کیږي چې دا شپه د قدر ده، نه، خو کله په دغه شپه باندې چې کوم شپه د خدای په نيز باندې او د پاره شپه کې عبادت کړل دا چې د قیامت پر اندر چې خپل ریوارډ کې مقبولي او ملټیپلایډ بای how it is.
Oh, you were praying at that time and that was, fortunately that was Laylatul Qadr. متارکاتونه خود وکړي دي خدا داسې دي لکه for 1000 months constantly تا دو رکعات کړي. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اوس شي خبر کړي ته چې لیلۃ القدر څومره عظیم شی دی. لیلۃ القدر شپه د قدر خیرون بهتر ده من الف شهر، د زرو میاشتو د عبادت نه اتیا کاله کیږي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه وی چې او د الله پیغمبره مونږ د قیامت پر ورځ باندې سابقه امتونه څنګه کمپلیټ کولای شو؟ سابقه امتونه څنګه کمپلیټ کولای شو؟ دا غي عمرونه ډیر ډیر 200 کاله، سلسل کالا، شپکشل کالا، اتیا کالا غي عبادت کړي. ازمون خو عمر شپته کاله کې ختم شي 15 سنه نابالغه لري، نو ټول تصویر کاله پاتې شي. صحیح نو الله تعالی دا صورت نازل کو چې ته یو شپه باندې دغه عبادت وکړې، اتیا کاله عبادت په یو شپه ته ملایي. خبره دین کړه لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ، نازلے فرشتے والروح و جبریل، روح مانا جبریل، فی آدیش پکے بیزن ربیں پیزن درب دوئے من کل امر، پا ہر امر حکیم بانے. آغا امر چکم سورہ دخان کے ذکر ہو پا دغش پا بانے فرشتے او جبریل امین رضی بکل امر حکیم، ہر حکمت والا معاملہ رانی. سلام سلام اتاش پا طول سلامتی آدھا، سلام مانا نشپا طول سلامتی آدھا. اور یا حدیث کی لازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا غشپا باندے سکودنی اور عبادت کی نو فرشتہ پہ سلام ہوئی، فرشتہ فرقوا کی تیری السلام علیکم، نو فرشتے دعا دا سلام علیکم مانا خدای لے پخیر کا، السلام علیکم مانا خدای لے پخیر، نو فرشتہ دعاو کیا خدای درد کئی. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اداش پوے تر راختو دا سبا پورے، نو سن سکتا شروع کی جی تر ڈان بریک پورے. دانا سے خلق کوئی اوپڑا کی بس اسی چا قسمت کی نا شروع کی دا سن سٹ نا تر سو وقت پورے ڈان بریک پورے، نو دا سن سٹ نا تر ڈان بریک پورے پر ہر ٹائم کی چلے سا عبادتوں کو دیٹ از ملٹی پلائیڈ بائی 1000 میں آشتے.